وای اخیری کوشش ته کېدی شي په دې کې دنیا نه کافر لړ شي. امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې خپل واقعه ذکر کوي چې ما علم وکړو به مناظرې به مې کولې د دهریانو سره د غټو غټو خلکو سره ما مناظرې کولې د کافرانو سره. یو پیره مې مراقبه وکړه او ځان ته مې توجه وکړه چې یاره ما دا کوم علم کړی دی څه شته که هسې لګې وایي چې مناظر دغه مې وکړه مراقبه مې وکړه نو هېڅ نو بس تش خالي مې ده. ما وایي چې بلا علم دې وکړه لیکن باطن دې ګنده دی. ظاهر خو دې د علم په نور باندې منور دی خو باطن دې ګنده دی. ما وایي چې د باطن د پاکېدو دپاره یو عالم یو بزرګ له ته غواړي چې د هغه نه زه بیعت وکړم او ما ته الله څه دغه وکړي. نو د ده هغه وخت کې چې کوم پیر و شیخ نجم الدین کبرا باندې مشهور و دې د هغه دربار ته راغی خو ډایرکټ نه ته نفس ورته وي چې ته دومره لوی امام ته مناظرې خلکو سره کې دومره لوی عالم او ته به د شیخ نجم الدین کبرا په دغه کې چې کوم دی نو د هغه لاسونه به ښکلې او ته به د هغه خدمت کې. موږ ډېر خلک ویل موږ وایي مړه زه دا پلانکې سړی ته به د عالم ته کښېنم پاسم قضا ویم قسم دی د مرګ په بستره باندې به ستا ګوره دا عالم پکارېږي چې ستا د عالم سره ربط برابر و ستا د بزرګ د تبلیغي سره ربط برابر و ستا د خپل مرشد سره ربط برابر و د مرګ په بستره باندې به پروت یې خدای به درته شکل ښکاره کړي شیطان به در باندې حمله کوي شکل به درته خدای ښکاره کړي ته به پیر ته ګوره د هغه په رهنمایي کې ایمان لاړه وایي چې د دنیا نه مسلمان لاړه. موږ وایو موږ ځان ته دعا کوو دا اکثره چې ربه آخره خاتمه مې په ایمان کا. یو سړی مسلمان دی ځکه جبریل علیه السلام جړل نبی علیه السلام مبارک ده د الله رسوله د جهنم نه یریږم چې هغه ته رب دغه کړو هغه ته رب ځکه مې اخره خاتمه مې خرابه نشي. وایي څنګه ته خو د رب سره خوا کې دیری ولې یریږې وایي شیطان هم د رب سره خوا کې دیرو د هر سره خوا کې دیرو 80,000 کاله عبادت وکړه اخره کې لعین شه هلکه خاتمه مې په کفر باندې کېږي. وایي زه هم د رب معززه فرښتې هم د رب نه بیا هم یریږم چې ته خاتمه مې په کفر باندې ونشي. نو خبره دی پورې کوم انسان له غرور نه دی پکار چې ما یو چله ولګوله ما څلور میاشتې ولګولې ما کال ولګوم ګنې زه برابر شم عالم ته حاجت نشته قسم دی چې قبر ته دې کوزئ جنازه در باندې عالم ونه کړي نو بیا دې ګوره دغه نشي بیا دې قبر ته نشي کوزولی. نو وایي ما ته د څه شي ضرورت دی لوی عالم ما ته د پیر ضرورت نشته نفس ورته وایي خو ته دا اراده کړې ده چې دا نفس به نن مړ کومه نفس اماره ورته وایي. نفس اماره داسې نفس دی چې انسان ته په ګناهونو باندې ډېر امر کوي چې فلانکې ګناه ګناه ورته دغه کړي مزین کړي وي دا ډېره ښکلی دی پرې ور واچي. خو ته وی ورځم نه شیخ صاحب له ورځم نه د شیخ صاحب چې کوم جومات و د هغه جومات نه مخکې چې کوم دی نو پخوا به د جوماتونو کې ډوډۍ پرتې وي چې خلکو به اودسونه وچول اوس خو تشي پیپر او ګتې راغلي دي د بار او د سماعتي دپاره هلکه لوی امام دی فخر الدین رازي تفسیر یې لیکلی دی امام رازي تفسیر لیکلی دی داسې تفسیر دی چې علما پرې نه پوهېږي داسې سخت تفسیر دی فلسفې والا او نښتې دی د شیخ نجم الدین کبرا په جومات کې لوټې ماتوي چې د نفس د مړ کېدو دپاره. اوس خو موږ قسم دی د عالم سره بیزار بولو ما یې زه ډېر لوی سړی یم که نه کم خلک دي داسې چې هغه د عالم سره بیزار وړي دې دپاره چې دا بیزار به زما د شفاعت سبب ګرځي چې د قیامت پر ورځ رب ته ودرېږم ربه ستا د یو بنده قرآن کې الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء ربه ستا د بندګانو نه چې تا ته یو محبوب بنده دی ما ورسره بیزار وړی دی رب درته قسم دی د قیامت پر ورځ وایي د ده په برکت مې وبخلې زه جنت ته پوه نه شوې موږ ته ځان بد ښکاري چې د عالم سره بیزار لاسو سره چې نه میلاوو دی راغلی دی د شیخ نجم الدین کبرا په جومات کې ډوډۍ ماتوي. دغه شیخ نجم الدین کبرا ته یو مسله راغله او هغه مسله دغلته په کوفه په دغه ښار کې په دغه ټول ښار کې چا حل کولی نه شوه. شیخ نجم الدین کبرا یو خط ولیکه هغه مسلې پکې ولیکلو لفافه کې بنده کړه وایي په پلانکي ښار کې امام رازي فخر الدین رازي اوسېږي دا هغه له اوسه دا مسله هغه حل کولی شي بل څوک نه شي حل کولی. عالم دونه لوی عالم مجید وی دغه والا او دا خادم را روان دی مسئله را روانه کړې ده چې وی کتل فخر الدین ولیده څه کې دا مسئله ده په دې څه کې دا وړم پلانکي ښار ته یو امام اوسېږي فخر الدین نوم دی دا مسئله دلته څوک حل کولی نه شي ما ته شیخ وایي چې دا فخر الدین له اوس هغه به حل کوي
دی ورته یې وروڼه زه یې ګورم که چېرته مې حل کړه هغه ورته یې مړه تا ته ګوره حل کولو ته ګوره لوی لوی علما دې قاصره دي نشي ته دلته لوټې ماتې ته بیا څه حل کې وایي کوشش خو کوم که مې چېرته حل کړه فخرالدین ورته وایي دی دغه کړی دی ډېر اصرار یې کړی دی بس هغه مسلې ورکړی وي هسې هم نشي حل کولی زه خو ودې ګوري دا چې هغه ورکړی دی فخرالدین راځي چې مسله وکړه په بل طرف یې بالپین د سره شته قلم د سره شته ویشته په بل طرف ورته دستې کې په دریو جملو کې د هغې جواب ولیدو لفافه کې بند کړي شیخ له دی اوس هغه ویل لکه دا دې څه چل وکړه ویل اوسه شیخ لکه غلطه اوسه جوړه چې هغه شیخ له یوړه او وی کتل وی دا کس فخرالدین دی اواز ورته وکړه وایي چې فخرالدین نه دی دغلته یو سړی دی لوټې ماتوي د اودس ماتي دپاره وایي لوټې که ماتوي که هر څه ماتوي خو دا فخرالدین دی په داسې ماته داسې عالم نه ښکاري دلته چې دا مسله حل کړي اواز ورته وکړه چې اواز یې ورته وکړه په ګیټ باندې راننوته شیخ ورته وایي فخرالدینه څه کوې دلته وایي چې څنګه دې وپېژندم وایي دا مسله بل څوک حل کولی نه شي ستا نه باسې وه وایي چې زه خو راغلی وم د خپل نفس د مړ کېدو دپاره خو لیکن بس څه مسله راله نه وایي دغلته زه دغه شی وم چې اول خپل نفس مړ کړم بیا به تاله راځم شیخ نجم الدین کبرا ورته بیعت وکړي خبره ته دغه کومه چې شیطان تر ځنکدنه پورې ګورې نه پرېږدي شیخ نجم الدین کبرا ورته چې کله بیعت وکړو دا امام رازي رحمت الله علیه چې کله وفات کېده د مرګ په بستره باندې پروت دی شیطان ونه راغی شیطان ولا راغی ورته وایي وایه کنه فخرالدینه رب منې وی او رب منم وی رب یو منې که دوه منې وی رب یو منم وی تا سره د رب په وحدانیت باندې دلیل شته هغه امام رازي رحمت الله علیه د رب په وحدانیت باندې به خلکو لویلو پادریانو پنډتانو سره مناظرې کولې بلا مناظرې ګټلې وې هلکه په دغه زمانه کې څه کې دغه وخت کې د فخرالدین د ډغرې یو انسان و چې هغه سره مناظره کړې وه پادریانو پنډتانو چې د فخرالدین نوم اورېده چې مناظره کې فخرالدین ناست دی هغې به مناظره نه کوله چې داسې امامو شیطان سره مناظره شوه جي د زنکدن په بستره باندې پروت دی وایي رب منې وایي او منم د رب په وحدانیت باندې دلیل شته وایي دلیل شته بلا دلایل یې ورته ووې خو شیطان هم عابد و هغه هلکه د فرښتو استاد و 80,000 کاله د رب عرض سره تېر کړي نو چې د رب عرض سره یو سړی تېر کړي هغه ته به څومره علم راځي هلکه د ټولو فرښتو استاد و په 2 اسمانونو کې نومونه په هر اسمان کې د شیطان ځان له نوم و هلکه په ځان له نوم باندې مشهور و هلکه ده به دلیل وي فخرالدین به دلیل وي امام رازي به دلیل وي شیطان به هغه دلیل ماته و په دلیل باندې به ورته جواب وي زه شیطان ډېر لوی عالم و خو لیکن لعین و آخره کې یو دلیل پاتې شو فخرالدین په زنکدن په بستره باندې پروت دی نری غوندې خوله پرې راله که دا دلیل هم ختم شو بس رانه ایمان رانه ځي بس هم د دنیا نه به کافر نه نو وایم چې د زنکدن په بستره باندې نه پرېږدي هلکه هغه پیر یې اودس کو ډېر سات ناست و یو 2-3 لوټې تشې کړې اخره کې دا کشف ورته کېده امام رازي رحمت الله علیه د مرګ په بستره باندې پروت و پیر ته هلته کشف کېده چې دې شیطان راګیر کړی دی چې پیر یې غوسه شو لوټې ونیوله په دیوال باندې ونیوله ورته وایي چې راځي زه یې بغیر دلیله منم دا ورته کشف کېږي امام رازي رحمت الله علیه ته د هغه کلام دې ځای ته راورسېده امام فخرالدین رازي ورته وایي شیطانه زه بغیر دلیله منم شیطان ورته وایي قسم دې په دې لفظ رانه دغه شو کنې کافر به د دنیا نه سبحان الله دا د هغه پیر دغه و د هغه نه بیا شاګردانو تپوس وکړه چې دا لوټه په دیوال ولې وویشته وایي دا فخرالدین شیطان راګیر کړو ما ته خدای کشف ښکاره کړ زه هم د هغه پیر سره ربط برابر و عالم سره ربط برابر و په زنکدن کې چې په کار شو داسې لوی عالم و ما ته ته څه وي چې د هغه مناظرو چرچه به و په دغه کې لیکن شیطان هغه هم نه پرېښود هغه هم ازلي دشمن دی